حکومت د پیټرول او ډیزلو په قیمت کې چې دا کمی راوستله خو کمی چې راوستل پکار نو هغه پکې رانوستله. بل لا وزیر اعظم چې کم ریټونه ویلو نو د هغې نه وروسته هم په پیسو کې چې دی په دې کې اضافه راغلې ده. ځکه د وزیر اعظم د طرفه 12 روپۍ چې دی د دې ویلی شو چې په پیټرولو کې به کمی او 135 روپۍ چې دی په ډیزلو کې کمی ویلي وه. نو اوس چې موږ ته پیټرول میلاویږي نو په 366.58 پیسې باندې چې دی دا به تاسو ته پیټرول چې دی دا به میلاویږي. دغه شانتي ډیزل چې دی دا به تاسو ته میلاویږي په 385.54 پیسې چې دی دا به تاسو ته ډیزل چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. د دې نه مخکې چې دی دا په 520.35 پیسې باندې چې ډیزل وو، دغه شانتي په 378.41 پیسې باندې پیټرول وو. خو وزیر اعظم چې کوم اعلان کړو هغه 12 روپۍ ویلو چې په ډیزلو کې په پیټرولو کې چې دی 12 روپۍ کمې شوي دي. دلته کې چې دی 11.83 پیسې چې دی کمی راوستې ده. 19 پیسې چې دی د هغه بیان نه وروسته به دې کې اضافه راغلي. دغه شانتي ډیزل ویلو چې دا 135 روپۍ چې دي دا موږ ارزان کړي دي، خو 135 روپۍ چې دی دا هم عوام ته میلاو نه شو او دا 134.81 پیسې چې دی په دې کې ارزاني راوستې ده. بل لا دا کمې ورځې چې دي دا کم وخت چې دی په کم ریټ باندې چې دا خام تیل خرڅېږي نو نن سبا چې دی په ډیزلو کې دله پکار وو چې 200 روپۍ چې دی په دې کې کمی راوستی چې عوامو له سره سره ریلیف چې دی دا ورکړی شوی. دغه شانې پیټرول چې دی د 12 روپۍ ارزان کړل. دا خامخا چې 50 روپۍ لازم دا ارزان شوی وی. 50 روپۍ چې دی دا ارزان شوی ځکه چې په دې کې آلریډي د جنګ د وجې نه چې کومه اضافه راغلې ده 120 روپۍ چې دی دا په ډیزلو کې اضافه راغلې ده. اوس چې کم دی دا دې چې ارزان کړل د دې نه وروسته 120 روپۍ اوس هم په ډیزلو کې چې اضافه راغلې ده جنګ د وجې نه چې دې کومه اضافه راوستې. دغه شان په پیټرولو کې چې دا 100 روپۍ د دې ارزانېدو نه وروسته چې دی اوس پکې هم اضافه را. نو تاسو را سره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ چې حکومت لا نور کمېده پکار دي که نه دي.